دې تنګ کړې ته پریشان کړې ته چې داسې دی یاره نه مې هلته پرېږدي او نه مې دلته پرېږدي په کومه لاړ شم د خورمه قسم مې د اوچت کو کنه چې دې خلکو زه دومره تنګ کړم کنه چې زه پوهېږم نه چې زه څه شی یم زه پوهېږم نه چې زه څه شی یم چې زه کوم طرف ته لاړ شم چې زه واپس لاړ شم که نه به دې کې پاتې شم چې څه چل وکړم بله ورځ ما ویلې زه خودکشي کوم پوه شوې که نه نو خودکشي کوم زه لګیا یم ځکه چې د مرګ نه علاوه ما سره بل اپشن نشته. السلام علیکم جی ورحمت الله وبرکاته. وسیم الله خان یم جی. نن سره یو ډېره زبردسته ویډیو شریک کوم د ګل چاهت او د شاه ولی الله یو ویډیو سره شریک کوم ځکه چې ډېر کسانو په ګل چاهت پسې ویډیوګانې جوړول چې د هغه خپل فیلډ ته تلله دا مکمل حقیقت درته ښکاره کوم. دا ویډیو وګورئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ او اسلام چې راځي دا په نرمۍ باندې راځي دا په سختۍ نه راځي او په دین به راځي په نرمۍ سره دین په سختۍ سره نه راځي چې څومره ته د یو انسان سره سختي کې د انسان سره سخت راځي هغه دین ته نه راځي په داسې اخلاقو کې به ورته راځي چې هغه په خپله مجبور شي او دین طرف ته راشي. تاسو له نه پکار چې یو انسان دومره فورس کوي چې هغه بیا د دین نه الټه واوړي او په دین کې هم داسې کارونه کوئ چې داسې کار نه وکړي چې بل سړی درنه متاثره شي چې هغه هم دین ته ستاسو په خپله راشي په خپله ته وایي چې زه ستاسو دین ته درځم. موږ ټول له پکار چې داسې کار نه وکړو او دا ویډیو سره شریک کوم دا ویډیو هم وګورئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. یو بیا سره یو څه خبرې کوم نشته خپل پیرکا چې خپل پټه غدې کې ناست ټم خانه کې نه دی ناست ګمرګان نه غړي او سبا کوي چې د خزو جوړه باچې لو پټه په سره کوي دي او دې سره سره ان شاء الله دې هر کال کې خپل چې لدی لګي سره زبوم لګي لازمي خو نه ده چې د پټه په سره دین بپری تاسو چې بل چا کړ شو دا اوس پر خو ځکه نه ما د پری دا خبره ختميږي نه چې کې نه تبلیغ چې پاسې نه تبلیغ چې بهر ته وزین تبلیغ دا د خلکو چې یو ټیم چې تر ما کوړه روټي راولې کله چې ته دی ویل چې راشه دا کس د دنیا پیسې به ګټلې د بو څنګه چل کې دا روجه تیر شو چې چا زما ته پوسټ کړي د اختر را روان دي چې چا زما ته پوسټ کړي پوه شي دې خبرو د پاره دی نه دې خبرو د پاره دی چې دا رسې چلو کو دسې چلو کو د خپل کار د هفته چکوم صبر کړه ځي شان سبې خبره هر څړې بس خپل هغه کوي نن سره ما د پټه سره پسر کړی دا او یو څو ویډیوګانې مې فني جوړې کړې چې خیر پټه په پټه هر سبا کې دین کې سختي نشته ما نه متا د مونږ ته نه ورونو څنګه ول مکه وای دې کې څنګه ول الله د پاره مکه وای ز قرآن تاسو پسرانم څنګه ول مکه وای خیر دې ورونو السلام علیکم جی وعلیکم السلام شاولی صاحب څنګه خیر برابر ټیک ټاک خیر دې الحمدلله دې د خلک ته د آیفون کې کو نه خبره د وخت دی نه زما خبر لم غوږی خره لګ ویډیو جوړوم جی تا غزا ول دي تکړم تا چې قصه کړی دا کنه خدای خبره لازم ګوره د خلک نه دي د دې خلکو د وجه د معاشره تباہ او برباد ده صحیح ده ګوره ته د خلکو خبرو ته نه ګوري ته خپل ځان ته ګوري خپل زړه ته ګوري خپل دین اسلام ته ګوري خپل الله ته ګوري دا خلک هغه خلک ته چې دا په لار رواني کنه ولاړ وبم پکانو ولي ولاړ وب چاته سو هغه دا پکانو ولي نه پریدي دا هغه خلک ته اول پکې زرا اعظم او بیا پکې دا نور راځي نو د خدای او د قران خاطر وکړه د خلکو خبرې ماورا د خپل زړه اورا د خپل ځان ماورا چې د خلکو خبرو بس لاړې وي نه د دین شو نه د دنیا شوي ګورز شان وایي خپل خبرې مو کړې اصل چې خبره دار کنه زره چا خبرې نه اورم خو خلک چې کم دې سو په یو کم نه پریدي کله چې وزا سلور میاشتو ته له مکه چې په جمعه کې ما ویډیوز به جوړ کړی وای الله امیرانو سره ویډیوګانې جوړي الله امیر صاحب رادي ټیک نه دي الله امیر صاحب له تیلو لګول الله امیر صاحب له رانجو لګول امیر صاحب دا وکړه امیر صاحب دا وکړه تا نور څه نه وړه کنه نو تا ته ما پهله خبره سو کړه چې د خپل زړه د خپل ځانو منا د خلکو ممنا ویم دا خلک ولاړ وبم پکانو ولي دینه پوهه شه او خبره واوره دا خو ته یو میډیا ته مخامخ انسان زموږ چې ملک مهیک صاحب د ښکار دا هغه چیلوم لګي هغه سیروزوم لګي هغه پنځه وخت صاحب باندې منځو کوي تزامات تعلیم کوي هغه سره سره په پروګرامونو کې ته پروګرامونه نه کوي سی چلو شو کوي ول پټه ځان باندې بسر کې څه دوه غټ ناروا زینا نه خو روانه ده کنه ولا د شراب خرڅول نه روانه ده چې خپل خپل دی د سړی زړه ما چې زه د ټولو کتونکو ته وایم چې د خدای او د قران خاطر کې یو انسان خپل ژوند خپل ژوندۍ ته پرې ده هغه ماشاءالله ډېر په خپل طریقه کار سره د دین طرف ته د اسلام طرف ته د تبلیغ طرف ته او تو مې کته شو بره شو ال دو شو الغه اول خدا څه دی اول خدان پوهه کې چې چل څه شوی دی خبره څه شوی دا او دا سره روان دي نو د خپل ویوز د او دا خور څه کړی دي موري څه کړی دي په موري ول فقط کې په موري څه کړی دي خور دا ویډیوګان راواله وی چل بدل ته یو شلاق او پلاک جوړ کی د یو انسان زندگی او ژوند دا تباہ برباد کی اول دا غرونو دویم چې ګوره د ویوز د پاره یو انسان مبدنامه وي لکه دا د دې ما ډېر ویډیوګانې د وکته د ماویا چې په فیسبوک راغستی ګل چاغت دین ماویا واپس ګل چاغت شو د دین الهکه خدایم تباہ برباد کا شي چې وګوري سم نه او پسار کې به ټایټل دا ورکړي او ویوز به 5 میلیون او 3 میلیون او 2 میلیون ردی زړه د څومره تکلیف تا ته څومره تکلیف ملاويږي په دې خبرو بالکل همدا خبره ده خلکو دا خبره ما مجبوره کوي زم چې دی خو څه په یو کم نه پریږدي بس هغه کار را لخوا
تنګ شي نو په جنګ شي بس چې د خلکو خبره ته مګر دا خلکو یو چې پرې دی مونږ پکې مدرسې دې څېړم شاولي صاحب دینه دا صرف یو خبره کوم ته بدزان منی تاله د چا د کور راځي د چا پلار دل درکې یا د چا غلام یا د چا نوکرې د چا د زینه دل راځي درته وای خپل غټي خبرو کې مرزه لکه دا ته وای چې زه د خلکو په خبرو کې رالم ما واپس لپټه په سر کړو زه به دا کوم خو تنګ شو کنه پریشان یې کنه ټینشن درته سیوا کړی دی غم درته سیوا کړی تا مجبوري چې ته د سم لار او د دین لار ته پرې تا دومره مجبوریت ته وروستې دا ګناه د چا ده دا د هغه چا ده چې د چن ویوز د پاره د چن دغه د پاره ستا ویډیوګان راوالي اپلوډ کی دا څومره غټ نقصان زه دا شاولي ته یو پیغام ته یو خبره درته کوم باخي ستا خپل خبره ما غو ته دی لپاره قسم په ته مو کول چې ستا د ځړنه ګور الله خبر ده چې دا تا دونه سړی عمرې لاړ شي سلور میاشت تیر کی دا غد ازړه دومره د دین او د اسلام نه ډکی چې هغه په لار ځین وي چې بل رونی سمودت لګه سم لار خو نو ته په خپل څنګه په غلطه لار شي او مجبور شوي تنگ شوي پریشان شوي د زړه شاولي سي د شي استعلاس اوس د تاسو وایم د کتونکو تم وایم چې ګوره تاسو د تاسو نه شي کولې د تا دومره نقصان نشي رسولې د بسو کې د دین او د اسلام نقصان کوي ځان ګناګار وي تاسو دومره ټارچر کو دومره پریشان کو چې هغه د پټه واپس پسر کړو د چا د وجه د هغه خلکو د وجه اوس د اور د وجه د خبرو په وجه اوله تاسو اسلام کې بنا نه ده کنه تبلیغ کې دام نه د ګور زموږ مشهور زتا ته دام نه امداد پټاو دا خبره زموږ ملک مهک چې د مولانا تعالی جمیل صاحب سره ملاوي زموږ د ریور مشران مته وي بیٹا یہ کچھ بھی نہیں ہے بس اب ہر سال میں نو وي 5 وخت نماز کوي وي دا د زنا نه غټ ګناه نه ده دغه نه غټ ګناه نه ستاسو پټا ستاسو خود جوړه خو ته خپل د وخت منځ کوي چې لګا وخت لګا موږ د ماوی بیا په دې باندې ټوب نه لګو ځکه چې دې نه چلی چکل نه چلی بل څه نه کوي یو جوړه الله شاولي صاحب ماویا ماشاءالله د هر پښتون پزړه کې پروت دی ګورا یو دامرا مشهور راپاسی एकदम سر وختو ارس ختم کی د الله په درد الله په کور کې ودري یمرو کی بیا راشي بیا سلور میاشتې ولګي لکه دا ډیر غټ سړی غواړي یو سړی چې لکه زبوس ته دوی ما قسم چې دی په لکونو روپیا شپه د غټل د ارس پریخي د پیسې پریخي د سره لپاره د دین او د اسلام لپاره دسه دا لکونو نو دا د پیسو شوقی نه دا په الله مینده صحیح شو په دین مینده خدای خلکو مجبور کو اوس په شاولي سے هغه خلک په پریدو اوس په موږ د ماویا به خبره کو دا زمونږ ورور دی صحیح شو دا خلک په کوي تنقید دا خلکو تنقید ته بنګورو موږ به خپل ځان ته ګور ماویا ته به ځان ته ګور خپل ځړه ته وګوري ګوره به سپیغه پیو کاروا تیریږي دا خو د ورېدلی کنه س سپیدي غاپی با اته ته در رسیدې نشي ا دې مقام ته نشي در رسیدې او نه غواړي چې ته یو خزه باندې کینی یو خو مقام باندې کېدی او نه غواړي تا چې ګوره رقم طرف ته مخ کړي ماشاءالله د دین او د اسلام او سیروزه او سلور میاشت او عمره ته ما ته وغه چې एकदम داسې سوکتي چې لکه روپول لکه ورکړي نه تاسو کتلې دي د سبا مور لاس وې راوړي د سبا مور انسان کنه ګوره دې ته دا خلک سوچو کی داسې سوکتي چې د لکه روپو ته لته ورکی او الله طرف ته توجه شي دین طرف ته توجه شي د اسلام طرف ته داسې ما سوک نه دي لیدلې نو اوس د تزګور ستارټ غټ مهنت ته د دین باندې ډېر غټه منډه ترړې دا یو پیر زمو منم او د الله او د رسول خاطر کا دا لری کا او دغه سکینه مته مخامخ زمو منه د یو ورور په حیثیت خبره نشته نه خیر نه خبره کوم زما ست خبرې دا لری کله مهرباني وکړئ ریکوست ته کوم زه تعالی صاحب یو خبره کوم باقی ست خپل خو خدمه ویا ګوره داسې څومره خسته ښکاری ما ته تسویل ته په دین مینه صحیح شو په اسلام مینه د دې خلکو پروا قسم چې ونه کې د دې خلکو چې د دې خلکو اوقات نشته چې تا ته کوم خبرې کوي د یو سړي سو اوقات ګوره زه تاسو متعال الله یو عزت درکو چې یو سړی هم لکه روپول لکه زه تا په د شپې چې واده بو یا په پروګرام وګړه په لکه روپیا باندې نه وړي بالکل ارسل دې لته ورکړه د سره پاره دی ورکړه الله لپاره د الله د رضا لپاره د دین لپاره په الله مې نشوي په رسول مې نشوي په دین مې نشوي نو د دې خلکو لپاره ته هغه الله پرې دې چاره لپاره چې تا په لکه روپول لته ورکړي ته پرې خو دې الله رسول نه چریم نه نو د دې سپو پروا مکوا د چا پروا مکوا ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ ډیر خپل ګل چاهت بچینو کپڑے من بدلی ہے ته کپڑے بدل کړي سي دا خبره نه ده لیکن د دین برازي په قلار لاره باندې چې په کال یا په میاش کې یو سی روزه لګای نو هم د لپاره ډیر شي دا به په قلار لاره دین ته مکمل راشي لیکن ګل چاهت لمنې په کار چې یو دیسی ویډیوګانې جوړي کی چې هغه باندې لګ به حیاي راځي نو کلم دي سینې په کار چې به حیاي ویډیوګانې جوړي کی او موږ نه په کار چې خبرې بسینه کو کنه چې اوس
شاه ولی الله سره خبرې نه کولې. شاه ولی الله ورته ویل چې ته د دین نه واوښتې، هغه هم ورسره تعلق صحیح نه ساتلی، نو ده به د دین نه بیخي زړه تور شوی وی. موږ له پکار دی چې یو داسې اخلاق اختیار کړو د هر چا لپاره، یوازې د ګلچهت دپاره نه، چې هغه په خپله دین ته راماهله شي، د دین لپاره کار په صحیح طریقه کوي. موږ ټول له پکار دی چې د دین کار په صحیح طریقه باندې وکړو، ځکه چې یو څو ورځې ژوند دی. په خلکو پسې خبرې مه کوئ، موږ ټول پښتانه یو. لیکن انشاءالله چې زما طرف یې زه یو څو خبرې وې، او که ویډیو مو خوښ وي زموږ چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. او څومره د اسلام لپاره خدمتونه دي، موږ به ټول انشاءالله د اسلام لپاره خدمت کوو، ځکه چې الله پاک موږ پیدا کړل د دې لپاره، د دین لپاره پیدا کړو چې څومره انسانیت دی هغه سره ښه اخلاق کول غواړي. د مشرانو عزت، د هر سړي عزت کول پکار دي، د خپل کشرانو باندې شفقت کول غواړي، او په خلکو باندې په سوشل میډیا باندې دا ردي بدي ویل نه وي پکار، ځکه چې په سوشل میډیا باندې موږ ټول پښتانه لګیا یو، په یو بل پسې بحث کوو. نه وي پکار چې دا ښه دی او دې حقیقت ښکاره کوم، دې څه مطلب دی. او ښه په ښه لاره خپلې ویډیوګانې جوړوئ، او په نورو ډېر زیات غیبت مه کوئ، په دې کې ګناه دی. چې ته ویډیو جوړه کړې دا ډېر خلک یې وګوري، نو په دې کې ډېر زیات غټ ګناه دی. یو خو تا په خپله هم ګناه وکړو، په نورو کسانو دې خپله ویډیو وکته، هغوی هم ستا ویډیو وکته، هغه هم په ګناه کې راغله، او تا هم ډېر زیات ګناهګار شوې. موږ ټول له پکار دی چې یو داسې ویډیوګانې نه جوړو چې په هغه باندې معاشرې ته نقصان نه شي، د اسلام ته بې نقصان نه شي.